بسم الله الرحمن الرحیم. مستحب المنځونه یو المنځ ډیر زیات تاکید په شوی دی. علماو ډیر زیات ذکر کړی دی کتابو کې. نماز جعفر تیار دی څه دا المنځ باقاعده ګناهانو مغفرت دپاره، حاجتو برورۍ دپاره او مهمو کارو حل کولو دپاره علماو ډیر زیات وصیت او نصیحت کړی دغه المنځ په باره کې. څه د نماز جعفر تیار هغه لمونځ دی څه جعفر تیار څه کله د یمن والا سفر نه حبشي والا سفر نه واپس راغللو پیغمبر اکرم هدیه کې ورکړی دی او انتهایی مهم المونځ دی او وخت جمعې ورځې طلوع ټایم دی څه کله مې سترګې طلوع کړی وي ظهر نه مخکې دغه ټایم سره کیږي. 4 رکعته المونځ دی 2 رکعته کیږي خو بلوسه مطلب دا څه 2 رکعته ته وکړي سلام تشهد و سلام وکړي بیا به منځ کې یو نیم کار نه کوي بیا به پاڅېږي ډایرکټ داسې وایي څه 3 رکعته کوي یعنی 2 رکعته وکړي تشهد وکړي سلام وکړي بیا فورا پاڅېږي 3 رکعته بیا 3 رکعت وکړي 4 رکعت وکړي بیا سلام تشهد و سلام پکار دی وکړي او دا کوم 4 رکعته المنځ دی کې 300 ورته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ذکر دی څه دا پره کیږي ورکی نیت یې پکار دی وکړي چې لمونځ د کوم نماز جعفر تیار قربتن الی الله او اول رکعت کې الحمد وایه الحمد نه بعد اول رکعت کې سوره چې اذا زلزلت الارض زلزالها دا سوره پکار دی وایي هغه نه بعد 15 ورته د تش رکعت والا کوم ذکر دا کیږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رکوع ته لاړ شي رکوع کې بیا لاس ورته انداز ذکر کیږي رکوع نه څه سار او چات کې بیا لاس ورته انداز ذکر کیږي بیا څه سجدې ته لاړ شي سجدې کې بیا لاس ورته انداز ذکر وکي بیا سجدې نه څه سار او چات کې بیا لاس ورته انداز ذکر وکي بیا دویمه سجدې ته لاړ شي هغه کې به هم انداز ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وکي سجدې نه څه سار او چات کې بیا به هم لاس ورته دا ذکر وکي یعنی هر رکعت کې 75 مرتبه تش رکعت والا ذکر کیږي او 75 چورې 300 کیږي د 300 ورته دا ذکر پر کیږي. دویم رکعت کې الحمد سوی الحمد نه بعد سوره عادیات والعادیات دغه سوره د پکار دی ته وایي. دریم رکعت کې الحمد سوی هغه نه بعد بیا سوره نصر وایي او 4 رکعت کې الحمد وایه الحمد نه بعد سوره توحید قل هو الله احد بیایي او دی طریقې سره ته دغه المنځ مکملیږي زدي کې 300 ورته ته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ذکر پکار دی مکمل کې او دا المنځ کیمیا نه کم نه دی کیمیا نه داسې کم نه دی څه خلته انسان حاجات وي پره کیږي مشکل وي حل کیږي مهم حوایج شریعه او صبر وردا کیږي پروردگار عالم د مو تاسو ټول توفیق راکړي چې دغه المنځ باندې عمل کوو. بهجت هغه رحمت الله علیه به دغه المنځ باندې ډېر زیات تاکید کول نور علما ډېر زیات تاکید وکړي او پروردگار عالم د مو تاسو ټول مشکلات آسان وګرځي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.